وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة ثلاثا قلنا لما قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. ډیرو محترم و قدرمندو او عزتمندو مومنانو مسلمانانو ورونو خویندو میندو زمونږه نن سبق دی حواله سره دین اسلام خیر خواهی نوم دی سر طرفایا خیر خواهی دا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ د خپل زمانه جاہلیت لوی عالم دے فرمائی چی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی چی دین اسلام سر طرفایا خیر خواهی دا مونگا درې پیری د نبی علیہ السلام نه دا واوریدل او بار بار یې فرمایل صحابه کرام تاسو کړه دې د الله پیغمبره د نصیحت او خیر خواهی د څه لپاره دا د اسلام د چار لپاره خیر خواهی دا د چا په حق کې دا خیر خواهی کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د الله تعالی لپاره خیر خواهی دا د الله شان د الله لوی د الله تعالی په جنګلو د الله تعالی معرفت الہی دار دین د وجه کی دویم نمبر د الله د کتاب د فارا او دریم نمبر د مسلمانانو او د اسلامی حکومت د سربراهانو د علماو د ذمہدارو کوی خلقو د پارا د اخر خواهیدا دا وی اصلاحون کوي او د عام مسلمانانو د پارا د الله لپاره خیر خواهیدا چې د الله دین خلق قبول کی د الله صفات د الله حقوق د الله ذات سره ویږي شرک نه کوي د الله وحدانیت اومني څنګه قرآن د اعلان کړی دی چې د الله تعالی په اوامر باندې عمل وکړي د کوم خبرو حکم کوي دا کوا دا کوا دا کوا او نواهیونه بنشي دا مکوا دا مکوا د نظام ساته د کائنات او ما بعد الکائنات باندې ان موجوده وخت کې او راتلونکي وخت کې په دې ټول کائناتي نظام باندې مالکانه اختیارات الله دی دا منل فکر دی تکوینی لحاظ سره او تشریعی لحاظ سره دا ټول هر سره الله دی دا نظام مربوط نظام چې چلیږي او د جهان دا نظام چللی تکوینی لحاظ سره د الله د مرزه مطابق چلیږي شریعت په لحاظ سره هم د الله تعالی د دین خپل لار بل نشته د دې نعمتونو شکریا ادا کړئ د الله د کتاب د پاره د مراد دار چې قران کریم د په حق کې دا دین خیر خواهی دا د الله رب نازل شوی اخره کتاب منل هر قسمه تغیر او تبدل تحریف نه محفوظ کتاب منل د دې احکامات او تعلیمات باندې مکمل عمل کول تمام انسانانو لپاره دا رهنما کتاب منل د هر زمانه لپاره د تعلیمات مؤثر او کافی شافی منل دا کتاب الله لپاره خیر فائدہ او دریم نمبر ول رسولی د الله د نبی صلی الله علیه وسلم نه مراد د رسولین نبی علیہ السلام دی
داغه په حق کې پیغمبري داغه رښتینی پیغمبر منل خاتم النبیین او اخری پیغمبر منل د الله بنده منل داغه سره محبت او عقیدت لرل داغه تابعداري کول داغه راوړل شي شریعت باندې عمل کول داغه پیغام د دنیا تمام پیغامونو بلند او بالاتر منل د خپل ځان او د خپل رشتہ دارانو تمام مخلوق نه زیات محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کول داغه د اهل بیت او داغه د صحابه سره محبت کول عقیدت لرل دا الله نبی صلی الله علیه وسلم د لپاره خیر وایي او کوم امانت د رسالت او د نبوت چې الله وتعالى حواله کړو دا منل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حق ادا کړي انسانان ته رسوله او الله تعالی برگزیده پیغمبر منل نور انبیاء علیه السلام د دې باندې دنیا نه دار بقا تشریف وړلې له زمو پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دې دنیا نه تله دار بقا ته رحلت شه او سلورم نمبر د ائمه د مسلمانانو د امامانو د مشرانو د واک او د اختیار خلقو دا غیر پر د اسلام خیر خواهی ده تمام جائز کارونو کی دعوت تابعداری کول هغه منل هر قسم بغاوت او سرکشی نظام ساتل دینی حالت کې د بهترۍ لپاره هر ممکن کوشش کول خدو آگانی یاد ساتل دا ټولې په دې کې شامل دي او دغه مشرانو دغه اسلام د دین کوي او دا عام مسلمانانو پر دین خیر خواهی دا مطلب اداره چې سره د دینی او دنیوي نیکو طلبګاری د دین تعلیمات د تورسی او د نور ترسي د خیر دعوت عام کوي د ضرر رسول ځان ساتي د هر نقصان نه د بچیدو کوشش کوي او بهتر سلوک آغا اختیاري او د دې هم مثال موجود دی یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کو فرمایي رسول جنتی کس لیدل واړو اوس پراش هغه مجلس قراره او ګیره په مولم درو فیضان بلاس کی دی مسجد کې په ګور کې خو د ورګاته مونږ یو کو سلام یو کو لا سوال بیا فرمایي چې څوک جنتی کس لیدل واړو اوس پراش ناقص ډیراله بدرې مورز بیا فرمایي چې د څوک لیدل واړو اوس پراش ناقص ډیراله عمرو بن عاص رضی الله عنه د نبی رسول الله د رسول الله واستو سړي حال معلوم کړ نبی رسول الله رسول ورکو ویلې چې تا کړه وزن دریش په ورځ ته رو مینا دونه برداشت سما پورستانه شي کوله د ډېر غریب یم په دوه مورز چې دوش په بته رقم دومره نشما یوش په ورځ بته رقم هم گنجائش نه کو برداشت وکړو یوش په ورځ ستې رکړه د شپې چړې ټول شپې عبادت کوونکې نو ډېر ستې ور کوونکې نو دا وته وی د الله باندې عمل کې دون لوی مقام لري او هیڅ عمل نشته او بزړه کې یو مسلمان تم به خیر نشتا د هر چا لپاره بزړه کې به خیر در خیر زمه د هر چا لپاره د خیر تصور لري او صرف فرایض ادا کوما روز ما عمل نشتا نبی رسول الله تعالی صاحب راغی او دا واقعي بیان کړ نبی رسول الله دا حدیث فرمایي چې دین النصیحه دین خیر خواهی دا چا کې چې دا قومي چې بزړه کې رچا لپاره به خیر نه بدخوا نه بس دا انسان د جنت والا وره الله دې موږ خیر خواهان دی او جوړ تمیم داری رضی اللہ عنہ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الدین النصیحۃ خلاصا
دین اسلام خیر واحدہ درې پیرو فرمایا قلنا لما مونږ ویل د چا د پارا قال لله د الله لپاره ول کتابي د کتاب د الله لپاره ول رسولي د الله د نبی صلی الله علیه وسلم لپاره ول ائمه المسلمین د امامانو مشرانو حکمرانانو د مسلمانانو لپاره وعامتهم د عام خلق د دوی لپاره رواه مسلم